دا د نیکی ښځې صفت دی چې خاوند وګوري دی به خوشحاله شي د ده به ستړي ختمه شي د ده به تکاوټ ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکی ښځې صفت دی دا د نیکی ښځې صفت دی زنانو ځان کې دا معمول پیدا کوي خاوند کور ته راننوځي سلام وکړه خاوند لاس ښکل کړه خاوند نه بیزار والا خاوند کټ کې کېنوه اوبه ورکړه چای ورکړه دمش بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه هغې نه پس د کور خبره کوه د خاوند رضا والا ښځې له مطلوب د خاوند رضا ده د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ و زنانو دوه سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ دوه په لنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ بس هېڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ بس چې د فرض مونځ ټیم شو الله اکبر خاوند پاتې بچي پاتې میلمه پاتې هر څه پاتې الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وشو زنانو دی اذان ته غوږ دی نارینو دا اذان اورئ دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوه وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته اواز وکړو دا اواز د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي نه د خاوند په خدمت خلاصېدی هېڅ عذر دی نه دی قبول عن صلاتها الله به وایي د فرض مونځ تپوس به کوم د خاوند د حق نه به یې مخکې کوم د بچو د حق نه به یې مخکې کوم عن صلاتها نو زموږ د زنانو اکثر مونځونه بې ټیمه دي ښه کوي نه او چې کوي نو بې ټیمه دي تپوس دې وکړه زه نن چې کور ته ورشئ که نه بیبیانو نه تپوس کوي وایي د سهار مونځ ادا د څه ټیمه پورې کېږي زه هسې تپوس دې وکړه ادا مونځ سهار د څه ټیمه پورې کېږي وایي قضا څه ټیم کېږي قضا ټیم کې به ولاړ او کوي به ادا پته ورته نه زنانو په دې نه شي خلاصېدی چې ما ته پته نه وه نه خاوند مې چرسي دی نه 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 هېڅ عذر نه دی قبول میدان محشر کې به ړومبې تپوس د زنانه نه چې کېږي عن صلاتها د فرض مونځ به کېږي ړومبې زنانو فرض مونځ به د خاوند د حق نه مخکې که خاوند خفه شو وای خفه شه ستا حق وروستو دی او فرض مونځ مخکې ما نه به الله ړومبې د فرض مونځ تپوس چې فرض مونځ وکړم ستا حق په ادا کوم که ته وایې چې حق مې مخکې که نه یې مخکې کوم ما نه به ړومبې تپوس د فرض مونځ په دې کې به د خاوندانو خبرې نه منې ښه او چې کله د فرض مونځ نه زنانه فارغه شي نو یو بل لنډ تپوس دی بس زنانه نه دوه تپوس دی په زنانه خو اکثر حج فرض نه زکات پې نه نفقه پې نه نو حرام او حلال پکې نه او جنګونه جګړې نه راځي عدالت نه راځي او پوله پټۍ نه راځي خو فرض مونځ نه چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کېږي عن بعلها د خاوند باره کې حساب راکوه فرض مونځ نه وشوله فارغه شوله عن بعلها اوس د خاوند د حق تپوس کوه فرض مونځ دی او بیا د خاوند د حق تپوس دی ښه زنانو اول فرض مونځ ادا کوئ بیا د خاوند د حق د ادا کوئ د خاوند حق به د تهجدو نه مخکې ښه د ذکر و اذکار نه به مخکې د نفلي روژو نه به مخکې ما ته وایي خاوند مې مونځ عادي نه دی نو ولې زه تهجدو له پاسم هغه ما ته وایي ما له اوبه راوړه زه ورته وایم چې ته تهجدو له پاسېدلې خاوند درته وایي ما له چاپي وکړه راشه او خاوند له چاپي شروع کړه د دې تهجدو نه به مخکې د خاوند د حق تپوس کېږي دا تې مخکې د دې خاوند رضا والا د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړه شوله او وروستو خبرې کېدې چې وزوجها عنها راض خاوند ترې رضا و خاوند ترې رضا و ښځه مړه شوله وروستو پسې د خاوند د رضا خبرې کېدې نبی علیہ السلام فرمایي دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه دا ښځه جنت ته لاړه چې د خاوند د رضا سرټیفیکیټ یې و بیبیانو د خاوند د رضا سرټیفیکیټ ځان سره سمبال دا رضا وړئ فرض مونځ به وړئ او د خاوند رضا به وړئ بس لنډو حاصل زنانه ودیدله نو مور یې ورته نصیحت کړه ډېر ښکلی نصیحت یې ورته وکړه ښځې ته خپلې لور ته وایي د خاوند به د دریو خبرو خیال ساتي د سترګو خیال به یې ساتي د غوږونو خیال به یې ساتي او د پوزې خیال به یې ساتي
سمره لنډي خبرې نه دا کومور لور ته وکي خو کیسه ختمه خام د خاون د سترګو بخیال ساتي د خاون د غوګونو بخیال ساتي او د خاون د پوزي بخیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم په ډولای ډولای ګرځي کلی صفا کپڑے باغونی ښا چې خاون درته دي سي ګوري او تا ډولای ډولای کپڑے مستي ښا دا د شریعت مسله ده خاون خزي ته وی ځان سنبال کو خزوي ځان نه سنبال شریعت دی خاون ته د خزي د والو اجازه ورکړي ښا کله دې ټیم کې دا خزه اوډه بولنو ټیک ده ښا او بالکل ټیک خو شرط پدای چې هغه ډولای کول هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابق ښا کله ورته وی چې لو پټه در کزان سنبال کا خو لو پټه بنه پسره نه دا د شریعت مخالف دی ما ته لګو غړېګ نو دا د شریعت مخالف دی ښا بعضی سړی وای دا خو ما خزه نه بعضی فعلونه قبیح دي ګډا نه ده ګډا په شریعت کې حرام ده د خزه خاوند ته کې او غیر محرم دی خدا نفس ګډا ټیګړه ښا نو دې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالف وای د شریعت په روح کې د نظام دولې او دې ځان نه سنبالو نو وی ډبه واخه شریعت اجازه په سو خبرو خزواله شي پته درته شتا په کوم خبرو خزواله تاسو چې له مالګه په سالن کې کوم کیلو را باندې کې ته کتابونو ګره پدې ته خزواله شي خبره ده کپڑے نه سری کړي را باندې کې پدې ته خزواله شي مولا محمود رحمت الله علیه پیژنه مولا محمود ولې نه پیژنه یو محمود الحسن او یو مولا محمود خو په دارلوب دیوبند ته جوړ شو د انار دونه لاندې کې ناسل د استاد نومو مولا محمود او د شاګرد نومو محمود الحسن رستو دین الله شیخ الهند جوړ کو دا محمود الحسن خو یو استاد او یو شاګرد نو مولا محمود استاد دا د دیوبند باندې خو د انار دونه د لاندې کې ناستو درس شروع اقم الله محمود یو کس خوب کې لیدلې کتابونو کې لیکلي کس وای ماته نه تاسو چې حضرت الله وبخلي وی چې آو مې په صحیح وبخلي وی چې په دې سره کوټي ابلی وبخلم چې زما یقین ناغس ما تاسو کوم خوب کې حضرت سو په ماته وی چې ورځ بي په سالن کې مالګه سیوا مالګه پکې نه و ما اراده وکړه چې دې خدا مالګه پرې دې ته سو و بیا به وی چې زبندم سمانه د ورځې څومره کارونه یې ندم د خدای یو بنده دینند دې نه یې شي بس غلې پاتې شوم هغه ډوډۍ به وکړه او به مالګه ډوډۍ به وکړه الله راته وی په اکی دې په خمه چې به مالګه ډوډۍ دې وکړه او زما یو بنده ته صبر کړو زه ډیر غیرتی ذاتی مخه نو ته چې بیبي مالګه پرې دې ته کرا باندې خزه به ته په مالګه تا نه ير نه کیږي تا نه چرته ير نه دی راغلی نو په دې به بیبي نه ډوي ښا د بیبي د ډبول یو درې زيونه دي ښا تور توې ځان سنبال کاغذان نه سنبالي نو وخلې خو ګوره وال بسم وال کې پته درته شتا صاحب د جلالین لیکلي دی وای ګوره ښا چې وینه ونه ټکیږي ګوره اډو کې کریک نشي ګوره کوینه وټکې دا اډو کې کریک شونه بیا ذمہواری دي سیوال باندې کې په پستا کې ښا دګ دا کنه چې وینم توريږي او اډو کې د کریک کې وال باندې سیوال کې ګوره ښا د ته چې بیراباد دی کې د الله سولمات هغه د الله سغاړي ته نیولې کنه د الله سغاړي ته ورچولې دا الله سمات کړی تا تعالی شریعت د دې اجازه درکړې یو تل را روانه ده وندع الموازین القسط ليوم القيامه الله بدا انصاف کوي الله وی تل د انصاف په لګو انصاف به د خزه او د خاون ترمنځ کو دا خزه برو غواړم او خاون به راشي خزه به وای مال لاس مات کړو سبوام جوړه می س کړو دی به وای زما خبره نه ومنني الله به ملائکه ته وای وتلې خزه دا جوړه متلې او بل طرف ته سره دا لاس ماتي ته کېله کم په سیوا شو ملائک به وای جوړه می کمو او د لاس ماتي ذل خصي او دومره غټ جوړه مخ نو الله به وای والي د دې خاون د انتقام دی بيدخ تسوي چې دا زما خو خلا سکوم نه بکوم کله ولا لاس ماته کله ولا خپي ماته کله ولا سترګ دي زي تر رسولي کله سترګي فټي شوي دسي والته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دی رب العالمین وای د قیامت په ورځ با د خزه حساب د خاون نه الله وي ز پخپل نو کو الله له حساب ورکولې شي بیا خو ټیک چې الله له حساب ورکولې شي د خزه حساب به الله پخپل د خاون سدي خیال له جی سیو سدي خیال له تبلیغی سیو سدي خیال له مولی سیو چې تلی تری مخامخ
چې د بیبي سره څومره ژوند ایستلی چې وایي چې 50 سال خلکو سره تیر نشي د چا 50 کاله د چا دې معامله کې ډېر یریږئ ګورئ مونږ اړو وایو نه چې د بیبي متعلق هم چېرته تپوس کېږي او دا ته څه وایي د دې حساب به الله په خپله علي په میدان محشر کې تپوس به وشي څومره ژوند یې تېر کړی و 50 سال یې د بیبي سره تېر کړي وتلی وله دا 50 سال وله تلې ته وتلی حاجی صاحبو تبلیغی صاحبو امیر صاحبو مولی صاحبو ته خو په بار لوی زبرګي خو چې دا 50 سال دله تلې ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کاله کې ته ماته په خوله چرته خوږه خبره نه وکړې ما ته حساب واله ما له حساب سبکو لومبه براله دا تلې په تله کې باول دا کوي ښا په دې کې ډېر شی خوېږي ښا ډېر شی دا ډېر سپرګان به پکې پوری پراته ښا دا په بار سپرګان ښا د سپرګي د تک د سپرګي پکار دا د بار سپرګي باندې کار نه کیږي نبی علیہ السلام صحابه ته تقریر کوما ته ګوره صحابه ته وی 500 کې غواره زم تاسو ته 500 کې غواره څوک دی نبی علیہ السلام صحابه ته وی خيارکم صحابه ووري 500 کې غواره 500 کې غواره هغه کس چې هغه د خپل بیبي سره خيغه 500 ټول کې او زه په تاسو ټولو کې غواره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د بیبیانو سره زه ښه یم نبی علیه السلام ښه دا تاسو موږ په څه رواج یو مړه دا موږ څه وایو چې دا درته موږ انډیا سره جنګېدلو وینز یې ترې راوستي دي دا ازاده ښځه نه ده دې پلار نشته د دې مور نشته خاوند ښځه وخله چې لاس یې اوچت کو چې ګزار یې راپرېښود نو لاس یې ونیو ښځې ورته یې ووایه راپرېږده ګزار وایي نه راپرېږده وایي راپرېږده وایي نه راپرېږدم وایي ولې وایي زما یو لور واده شوې ده ما ته هغه رایاده شوله چې که په هغې خاوند لاس اوچت کړي نو زه به هغه برداشت کړم د دم د چا لور ده ته ولې دا لاس راکړې ستا لور بل کور کې نه نوالي ته ولې دا لاس په دې اوچتئ د دې لاس په الله تپوس کوي ښه نو ښځه والی شي خو داسې وال به نه کوي دا تاسو چې کوم وال کوئ ښه که وال دې داسې کړي نو معامله ورسره دلته کلیر کوه ګورئ ښه ټیک ده که نه دلته معامله کلیر کوه ګورئ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام دواړه روان وی منډه نه وی منډه نه وی ولې نه چې دواړو منډه کړه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته منډه وګټه وی سمو د پس چې بیا منډه کړه نو امام الانبیاء را نه منډه کې مخکې شو چې مخکې شمانه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی زه لږه خفه غونډه شوم نبی علیه السلام وی خدا د هغې بدله شوه که ولې خفه کېږي خو یو ځل تا ګټلې وه یو ځل ما وګټله بس عدل په بدل شه که نه دې کې د خفګان څه دي دومره به د بیبي د رضا خیال ساتي ښه لکه څه داسې وال ټکول دي کړي څه لاس خپلې ولې مات کړي که نه نو اوس ترې نه معامله ورسره کلیر کړه و یو تله به راپسې الله را لګوي بخلی دې یمه بخې مې وبه مې بخې ورې هغې تله کې به رانسته حسابه دي دا داسې راروی نه دي ښه نو د شریعت اجازت تاله د والو درکوي خو ګورې داغ به نه جوړوي وینه چې توره نه شي اډوکې کرک نه شي داسې وال به کوي ښه مطلب مړه سې یارول به کوي ټیک نه اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کوو ښه اوهو اکابر اکابري ښه زیبا زه به لاړ شم دا یو دا ټول تقریر د هیر شي دا یو خبره وه یاد ښه انشاءالله دا به نه هېرېږي دا ما یو کلي کړې وه کلي خان راته ټلیفون کوي مولي صاحب مونږ خو برش کوو ټکو پرېښی دی ته بیا کلي ته رانه ښه دا به درته یاد دی اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کوو تقریر چې منځ ته ورسو نو یو لطیفه یې وکړله دې نه پته ولګېده چې زما هم تقریر یې اوس منځ ته ورسېد ښه د اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کوي خلقو ته وی د تقریر په منځ کې وي یو مار وی یو پیر صاحب ته وی چې بیعت راته وکړه لاس نیوه درنه کوم وی پیر صاحب ورته وی چې ما نه خو بیعت مه کوه وی چې ولې وی چې مړه ته به ما نه بیعت هم وکړې بیا به خلک هم چې بار ټکونه به ورکوي خلک وایي چې دا څنګه مار ٹھیک ده نو ما نه بیعت مه کوه هغه ورته یاره حضرت بیعت راته وکړه خلک به نه چیچمه خیر دی ځه بیعت یې دې واغست مار چې لاړ نو مار خو بیعت کړی وه خو زبرګ مار و که نه نو خلک یې نه چیچمه نو ماشومانو چې مار ولید ټکې نه ورکوه نو ماشومانو به راغست کله به یو بل له را پرېښود او کله به یې دیوال له را چیچل کول نه نو د هغې مار